کم یو انسان بیلمازی موز نه کوي کتابونه لیکي وایي د بیلمازه یو بیلمازه چې یو کور ته داسې صرف نظر وکي صرف نظر وکي نو صحیح څلوېښت ورځې په دغه کې کور کې بې برکتي راځي ښه نو علما لیکي وایي د مونځ حکم دا د پلار او د مشر ذمہداري ده چې د خپلو کشرانو ته به د دینی کار د دینی ماحول او د عباداتو تعلیم او تلقین به ورکوي رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي چې کله ستاسو اولاد د 7 کالو شي نو دی ته حکم کوئ چې څه چل به کوئ دی ته حکم کوئ چې دی مونځ کوي او چې کله ستاسو دا اولاد د 10 کالو شي نو وضربوهم که د دې نه پس هم بیا مونځ نه کوي که نه نو څه چلو کوي بیا وله غذار ورکوي علما لیکي اگر چې د 10 کالو ماشوم لا بلوغت ته نه دی رسېدلی لا مکلف په احکامات شرعیو باندې نه دی خو لیکن شریعت اسلامی وی چې د وړوکوالي نه په یو انسان کې په یو ماشوم کې کم عادت او کم خوی او خصلت پیدا شي که نه نو هغه خوی او خصلت د انسان نه تر زوړ عمره پورې نه هیریږي او نه بدلیږي رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې اول ابتدا د ماشوم د الله تعالی په عباداتو سره وابستګي پیدا کوي چې څنګه د 7 کالو ماشوم خو دومره پخه او په بد دومره چلتا پھرتا نه کنه خو شریعت وای تاسو ورته د مونځ حکم کوي د مونځ تعلیم ورته ورکوي چې مونځ کول پکار دی اگر چې مکلف نه دی خو لیکن علماء کرام لیکي وای تادیبا چې د هغه د مونځ سره محبت پیدا شي د مونځ سره الفت پیدا شي نو پکار دا چې نن زمانه کې یو نوجوان یو مشر دی به د خپلو کشرانو خیال به ساتي د هغوی نه به د مونځ متعلق تپوس کوي د هغوی د مونځ متعلق د هغوی کیفیت به معلوموي لکه نن که مونږ تاسو وګورو ماشومان چې سکول ته لاړ نه شي که نه خصوصا بیا هغه ماشومان چې کوم په دې پرایویټ سکولونو کې سبق وایي هغوی چې کله سکول ته لاړ نه شي نو څه چل کوي پلار یې چې کم نه هغه تپوس کوي د سکول ته ولې نه دی تللی غوسه ورته کوي ټیوشن نه لاړ نه شي غوسه ورته کوي ځکه په هغې باندې څه کوي پیسې ورکوي او پیسې د پیسو د ګټلو چې کم نه هغه یو ذریعه ده حالانکه که یو ماشوم مونځ ونه کي که نه نو زموږ په دې معاشره کې ورته پلار او مور اړوس دغه نه کوي خیر دی وبه کي که نه دی وایي لا نه پوهېږي دی وایي لا نه پوهېږي چې کله پوه شي او کله یې وخت شي نو بیا به یې کوي نو حالانکه ابتدا نه چې د یو انسان څنګه خوی او خصلت پیدا چې دی به مخکې سیخه خوی خصلت تا د انسان نه بدلیږي د مشرانو خبره وي خوی د سړي صحیح خوی د سړي سوری هغه نه بدلیږي که ته ورسره بیا هر څه کې نو هغه خوی بدلیدل پکې نه نو شریعت اسلامی وایي چې تاسو د وخت نه چې کم دی نو خپلو بچو ته د مونځ حکم کوئ د مونځ تلقین ورته کوئ نو که ستاسو خیالي عرب چې کله مسجد ته راځي که نه نو ځان سره خپل ماشومان راولي ځان سره صف کې داسې خوا کې ودرئ ځان سره صف کې داسې خوا کې ودرئ چې هغه ماشوم د دغه پلار په مخ کې د درواني معنی کوشش هم نه کوي ځکه خامخا ورته مخې ته پلار ولاړي او دته پته وي که چېرته څه مخکې رستو کوم نو بس نو لهذا دغه ماشوم په دغه ټیم کې لږ هغه په ادب سره ولاړي او بیا د مونځ چې کومه طور طریقه ده د مونځ چې کوم هغه اهمیت دی هغه د پړه کې کیني چې دا مونځ یو عبادت دی اموس کول پکار دی په دې مونځ کې دی ته څه میلاویږي نو زما په خیال چې په دغه ټیم کې د مونځ مینه دې وله ورکړه که نه هغه به صحیح هغه که په هر حال کې هغه به ځان مونځ با جماعت ته جومات ته به ځان نه رسوي او که چېرته داسې چې یاره خیر دی ماشوم دی ستړی شوی دی او یخني ده او بل لنډې شپې دي که دغې ته سوچ کوي که نه نو بس بیا ترې نه هر څه پاتې خبره مو دین تراله نو بهرحال پکار دا ده چې موږ تاسو له د خپلو کشرانو فکر پکار دی د دی هغه مزګزاري جوړول پکار دی مزګزاري جوړول پکار دی او چې کم یو انسان بیلمازی مونځ نه کوي کتابونه لیکي وایي د بیلمازه یو بیلمازه چې یو کور ته داسې صرف نظر وکړي
صرف نظر وکي نو صحیح سلوي خرد په دغ کې کور کې بے برکتی راځي ښه یو صاحب راله رسول الله مبارک ته وی د الله پیغمبر په کور کې می برکت نشته وی کور ته دی پرده را ځونډه کا پرده ولګو نو چې کله پرده را ځونډه کړ کنه نو بیا کور کې برکت رااله نو رسول الله مبارک نه تاسو کده الله پیغمبر ما ته مو د پردې دا حکم ولې وکړو اصل کې ستا په دې کور باندې وا د بیلما د سړی نظر لګي د هغې د وجې نه په کور کې بې برکتي وه نن خو په کور کې که څلور دي نو څلور بیلما ده دي که پنځه دي نو پنځه بیلما ده دي حالانکې سره مخکې چې کوم نن هغه د کتابونو یو واقعه راغستې را یو مرغۍ وه چې په کوم بوټي باندې به کېناسته هغه بوټی به وچېده حضرت موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ته رالو ورته فریاد کوي اے د الله موسی اے د الله کلیم موسی زه یو درخواست لرم د الله نه به ماله تپوسو کوي د الله نه تپوسو کوي څه درخواست لري موسی علیہ السلام ورته وی درخواست مې دا دی چې په کوم شین بوټي باندې کینم هغه بوټی اوچیږي خو سرسبز و شاداب بوټی وي او چې زه پې کینم نو زما د دې ناستې د وجې نه هغه اوچ شي حضرت موسی علیه السلام چې کله لاړ کوه طور کې د الله نه تپوس وکړو الله ستا یو مخلوق دی هغه مارغه هغه ما ته یو پیغام را کړو الله د هغه ولې داسې کېږي د الله د طرف نه پیغام میلاو شوی موسی وی د ته وی د بیلما د نحوست میلاو شوی د بیلما ز په قبر باندې ناسته کړې ده د بیلما ز په قبر باندې ناسته کړې ده نو چې نن په کور کې بیلما ځي او بیا یو نه دوه نه چې څو وي نو بس هغه ټول بیلما دی نو په دغ کې کور کې به برکت ته چته نه راشي پوهیږئ نو عرض مې دا کو چې خپل بچي مزګزاري کوي د خپلو بچو تعلق د الله سره جوړ کوي د خپلو بچو په زړه کې د مونځ هغه اهمیت او مینه پیدا کوي ځکه د مونځ دا محبت نه دی د مونځ دا محبت دا د خپلو بچو له ورکوي چې دی څه کوي د دی په زړه کې هغه د الله د عبادت او د مونځ او د ذکر اسکار د الله د رضا هغه شوق پکې پروت وي نو الله به کار برابري ښه او که دغه نی د مونږ ستاسو بچي لکه چې نن په دې معاشره کې د بیلمازۍ یو یلغار دی بیلمازۍ ځکه اکثر که تاسو سوچ وکئ که نه د رمضان المبارک په دې میاشت کې د جومات داسې چې په دې کې ځای نه بلکل چې کوم نه هغه مکمل هر موس کې ډکي ښه خو په غیر رمضان کې چې ګورو نو 2 صفحې یا 3 صفحې 2 صفحه یا 3 صفحې حالانکې زه ویم ولې دا په غیر رمضان کې چېرته په دې خلقو مونځ فرض نه دی په غیر رمضان کې ولې دا د الله حکم نه دی په غیر رمضان کې دا د الله عبادت نه دی نو پکار دا ده چې څنګه په رمضان کې جوماتونه چې کوم نه هغه آباد وي عبادتونه خلک کوي داسې په غیر رمضان کې هم پکار دي د خلقو لخوا همدغسې د خلقو کې هغه د عبادت هغه شوق او لګاو پکار دی ځکه سره دا د الله عبادت دی د الله حکم دی په هر حال کې ښه